داسې ویل چې کفار د مسلمانانو نه ښه دي دا خبره د کفر ده او که نه ده نو باید دغه خبرې چې لږ وضاحت وشي دغه انسان نه چې د په کوم نیت باندې کړې ده نو بیا ډېره ښه ده لکه زمونږ اکثره خپل یار دوست وي هغه په بهرو ملکونو کې پاتې شي بیا د هغو ملکونو د خلکو صفت کوي اصل کې هغو صفت د هغو د قوانینو کوي لکه وایي چې مثلا هغو د قوانینو په لحاظ باندې ډېر سخت دي یا مثلا د صفایۍ په لحاظ باندې بیا د مونږ نه ښه دي نو دا خبره بیا صحیح ده چې مثلا په مونږ کې صفایي نه وي په هغو کې وي نو دا خبره بیا دروغ نه ده او بیا د دین څخه ټکراو نه خوري خو که یو سړی خصوصا بیا د عقیدې د نظریې د دې شیزونو خبره کوي وایي چې مړه د موږ نه اندوان ښه دي د موږ نه کافر ښه دي عیسایان ښه دي یهود ښه دي او یو قسم ته په باندې دا وایي چې د مسلمان نه دی ښه او کفار ښه دي نو بیا دا خبره د کفر او د خطرې ده کم انسان کې چې کومه غلطي وي ښه خبره داره چې په غلطۍ باندې رد وکړه او مکمل انسان یا د انسان مکمل مذهب چې کوم دی هغه چړل نه وي پکار یو مسلمان دی هغه نه ته زړه خفه شو وایه شاعره پلانې سړي کې دا صفات زما نه دی خوښ خو داسې ولې وایي چې پلانې مې نه یې خوښ مثلا یو سړی به تبلیغي وي د هغه نه به تا په یو خبره باندې زړه بد شي نو بیا داسې مه وایه چې تبلیغیان بد خلک دي تبلیغیان خو ډېر ښه خلک دي ماشاءالله پکې ډېر بزرګان خلک شته دي چې کم دی بد یې شي کم نه دی خفګان دی په کومه خبره ده د هغې وضاحت کوه علما دي په علماو کې د کومه ډله او د هغې ډلې د کوم سړي سره دی په کومه خبره پورې خفګان شه د هغ سړي د هغې خبرې تذکره کوه او بقایا ډله په بادې باندې یادول دا چې کوم دی که نه دوکه ده او داسې نه دي کول پکار بس چې کومه غلطي ده صرف په غلطۍ باندې ګوته کېږده او د بقایا انسان د وجې نه ډله مه بدناموه